أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. سورة الانعام کی دا اللہ تعالی دا توحید مسئلہ آغا با تفصیل سر بیانے دلا ورسرا دا هر قسم شرک ردو او دا هر قسم مشرکو دا اللہ تعالی دا توحید بیان اغای دا عقل پا ثبوتونو باندکو مخ کے آیاتونو کی دا نبی علیہ السلام حیثیت بیان کو چی داغ حیثیت دا وحی دے ان اتبع الا ما یوحا الی او داغ ذمواری دا چی مسئلہ خلق تورسی او بیانی کی ولا تطرد الذين یو ادب د بیانو چې تا سره کوم په اخلاص باندې ملګری شوی دي او مسله در سره په اخلاص منلې ده د خپل دنیاوی مفاداتو د پاره نه ده منلې بلکې د الله د رضا د پاره منلې ده دا غي احترام کا آغا ملګری ځان سره راجوخ کا آغا ملګری د ځان نه لري کوما زګدا در روان وخت استادان دي در روان وخت پیشوایان دادي حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی صحابہ کرام تیو فرمائل تاسو ما پس اقتداؤ کی تاسو پس با آغسو کی اقتداؤ کی جس تاسو نرستو دی اور نبی علیہ السلام بفرمائل لیلینی منکم اولو الاحلام ما سره د خوا کې نږدې او خياران کینی او راضی دي چې هغه سجده کی او نورو توخی او د نورو مشرتو کی کدا د مکی مشرکان هغه سره مطالبه کوي ستانه چیرې د عملګری لري کا او منگا د دې سره پناسته شرمیږو چې دې سره کینو نو دې سره پناسته باندې منګه شرمیږو نو خبردار دا ملګری د ځان نه لري نه کی د دې نه قدرې خپل حیثیت کمولی د دینا قدره سره بستا حیثیت کم شي فتكون من الظالمین او تسلی دا چې داسې ازمیختونه امتحانات سپک قتل دا په هر حق پرس پوری شوی دي وکذالک فتنا دې سره امتحان ذکر کوي اولنه
دا الله تعالی د دین د دعوت میدان دا ډیر د امتحاناتو میدان دی آسان کار نه دی بنده باندې امتحانات راځي مختلف قسم امتحاناتی چې څومره سری دومره دړي چې څومره ایمان مضبوطی او کار ډیر وی نو دوره امتحانات هم ډیر راځي نو که یو سړی خپله محله کې د دین خدمت کوي او د الله رب العزت د توحید مسله بیانوي بهر نزي بس د خپل محله مر امتحان وي او کده لوگ غونته کې کلی تکیږي نو بیا به د کلی په حیثیت امتحاني کبیا لوگ غونته کې بهر کیږي نورم مسله بار کوي دا غیم را به امتحان لګ غټیږي که دنیا سره ډغره وي او دنیاوی چې کم دنو دا الله ر دین دشمنان چې په عالمی سطح کمی او دا غي خلاف کوي نو په دنیاوی سطح عالمی سطح به امتحان راځي نو امتحاناتو کې اولنې امتحان دا دی چې هغه استاد سپکولو وي که محله کې درس کوي دا الله توحید بیانای نو کې دې چې په دې کلی کې محله کې داسې څوک پیدا شي او غدر پورې خندنه او وشت شروع کی چې دا وګوروس دا په کله نه مولا شو پیګر دی وته دی دا د پلان کې غزوې نه دی دا اوس د پلار خوارو سړیا په یو طریقه واستاس پکواله بیانې کله د نسب په حیثیت باندې چې دا سپک نسب دې سړیا کله د مال او د دولت په نسبت باندې چې مال او دولت ني نو پاغي پسې بدر پسې ټوکی کوي دا خوار دی د سره څه شي دي چې دینن خلکو ته مسلې کوي او کله وټوکی کوي وای دې څنګه علم کړی دی دا علم دی ته وي او سور زنو چراغ وي ما علم کړی دی علم به دی ته وي نو پاغه مسافه علم په باره کې بس پکواله کوي کچرتا ته کلی ذمہواری غسته ده نو د کلی خلق مشران ناظمان کونسلران هغه وې دا څنګه کار کتل دي کله ذلی خبره کیږي نو په ذلی سطح ور سپکاوي کیږي د دې سپکاوي مختلف صورتونه دي کله کنزل بدره دي او کله تا تسپک کتلی قران کریم تسلی ور کوي په پخوانو امتحان راغلو پتاوو امتحان راځي خدا الله د مسلې قدر وکا او د الله تعالی د توحید قدر وکا وکذالک فتننا بعضهم ببعض او دکرانګي ازمایل میوزنه د دینه په زونو باندې یعنی دامي قانون دی د پخوانو می ازمیخ کړو نو پتا سبحانه وو مزمیخ کیږي چې قران وګورئ نو د کذالک معنی باندې به پوښي چې پخوانو انبیاء سره او د هغه په ملګرو پورې ټوکی شوی سورۃ هود کې الله تعالی ذکر کوي سورۃ هود دولسمه سپارہ
آیت نمبر 27 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فقال الملأ الذين كفروا من قومه سرداران ویل ما نراك إلا بشرا مثلنا نگنو منگ تالرا مگر بنی آدم زمون غنتا او نوینو منگا کسان چه تابیداری کڑی دستا مگر سپک پا منگا که ده سرسری سوچ والا جور سوچ خواندان ندی ارازلونا دا پا منگ که ده طولنا بیکار خلق تے ارازلونا بادی الرأی ارازلونا بیکارا پا منگا که بادی الرأی د سرسری سوچ و فکر والا وما نرا لکم علینا من فضل نوینو منگ تاسو را پزان سغورا والے بل نظنکم کاذبین بلکہ تاسو گاڑریانی نو دای په پیغمبر پوری او د پیغمبر ملګرو پوری ټوکی کړي سورۃ مطففین درشم سپارہ آیت نمبر 29 یو درشم ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون دا ټوکی دي اکیننا کسان چاغی مجرمان دی کانو من الذین آمنوا یضحکون دی مومنانو پوری وی خندنے کو او چه کلب امدو تیری دلو نوریزیو پوندی وی والی وی زنقلبو الالهم انقلبو فکیهین او چه کلب واپس شونو واپس پشدی خپلو کورونو تا مست مست او چه اقپرس پیولی دلنوی دا گمراه دیرا دیوی دا جوان لار چه کمدنو خطا کردی دا د جوان لارې خطا کړی دا اولئک هم الضال ان هؤلاء هم الضالون وما ارسلوا عليهم حافظين وما ارسلوا عليهم حافظين نو دا ټوکې وشته پار دور کې پاک پرستو پوری شوی دي نو الله تعالی تسلی ورکي الله تعالی او تسلی چې کم دنو غدا ده چې وکذالک فتنا بعضهم ببعض دا ولنه امتحان دی حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی دی تعقبات ہوئی عقبه غونډای ته وي ډیرای ته غونډای ته غر ته عقبه وي مطلب دار چې دا شپږ غونډای دي شپږ غرونه و پاسکول غواړي چې دا الله د دین خدمت کوي نو دې کې وا دا امتحانات چې نو دا پاسکول غواړي نو دا ولنه امتحان دی آسان دی دا ولنه امتحان آسان دی چې سپرب در دې تر حد دی چې سپک پد ته وګوري وي بتلاو مولا مړ ول فلان کې مولای صاحب فلان کې صاحب چې دی ناغه دور وخت چې کم نه علم کړو فلان کې صاحب دومره وخت علم کړو ا د پلان کې صاحب دې پټکی ته نو ګوره د زړو پر توګونو نه ډکون ولا کړه دي او یې د سیمټو د بوجو نه ولا ډکون کړه دي دومره غټ کا د غاید سم چې کم نه ټراله ټیر پټکي والے او دا هغه خلکې ته نو ګوري وسره چې کم نه پر نستونی کې نو سه راځي او دومره غټه خلکه غوستې ده او دادی هغه سره چې کوم یو کتاب دی چې په کټ کې راړي ښه
په کټ کې راړي او دومره غټ کتاب دی ور سره چې هغه په کچره باندې کې دی په کچره باندې نو کتاب پر راوړل شي نو په کچره باندې خو مفید الطالبین کې دوم به راوړي او په کټ کې راوړي نو په کټ کې شروقه کې راړي کنه کټ کې راوړي عزت په لکه کنه په کټ کې به راوړي دا لګي خبرې کوي او اذا غسر به دومره طالبانو په سبق کې او یره پته لګي چې سلم به وي کسه کتاب نوم به یادو سګران ګران خبرې به کولې او دوره طالبان بوله په درس کې ناستو اغه دوره ولې اغه دا مسلې نه کولې اغه دا نو ال چې زیارتونه خندي او دلتل خندي او دا داغه نه غختل او داغه غرغوټي وال په ځان باندې خندي او تنراله دواره چې کمونو سبق وي او برید ته توکړي چې زه مولایما او زه قرآن واما دا تا ته بګلاو ګورم جواب الیس الله بعالم بالشاکرین الیس الله بعالم بالشاکرین چا سره چې د پټکی قدرې الله ولا پټکی ورکی چا سره چې د علم قدرې الله ولا علم ورکی چا سره چې د کافی او د سلم قدرې الله ولا ورکی چا سره چې د قرآن قدر وینو الله تعالی او تعالی نصیب کینو الله تعالی نصیب کی زما قرآن کریم سره وایمینو الله تعالی ما ته قرآن کریم نه کو شپلان کی استاد نه وای نو زه خدای ذمہوار نه وای دی کنه پلان کې نه وای پلان کې نه وای نو وای دی کنه تما ته چې پلان کی استاد دا مثلا نه کولانو ته هغه هغه عمل باره کې تاسو کوي خدای ګناو چې نه کوله په کار د چي کړه دا ذمہواری وا قرآن کې دا ټوله مسلې دي نه کوم مسله ده چې قرآن کریم کې نشته ده ليقولوا د دې لپاره چې وای دی اولای من اللهم ایدا بیکارا دا هر دور کې ویلي دي د شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بارک وی اولقی علیه الذکر من بیننا اغی د شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بارکی سورۃ قمر کی اوشتم سپارہ سورۃ قمر آیت نمبر 24 صالح علیہ السلام بارکی ہوئی کذبت ثمود بالنذر فقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه خا لکه یو سړی به مونږ منو د ډیرو نه یو به منو ان اذل فی ظلال وسور دیم دا نه منلخه اولقی علی الذکر من بیننا بل هو کذاب اشر اولقی الذکر علیه من بیننا خوهید تکیږي ازمون ترمین زو تکیږي دا موږ دومره غټایټ موجود دي دا سه غټ خلک ابو جهل جی سے بچ دا دومره لوی جنې کړي ابو لهب چې کمنو ملک سے و دا پلان کې ملک دا دومره غټ خلک شته او په دبانی وਹੀ راځي در صالح علی السلام د قوم خبره کوم مثال و لکه هغه وی پلان کې پیر سپشته او ویل په د وਹੀ راتله اولقی ذکر علیه من بیننا ولې په دبانی وਹੀ راځي زمونږ ترمنځ مونږ یو او وਹੀ راځي دا ګاډری دی او متکبر دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارکی ویلو سورۃ زخرف وګورئ سورۃ زخرف آیت نمبر 31 وقالوا لولا نزل عليه القرآن على رجل من القريتين عظيم دیوی قرآن کریم په دې مکه او په طائف کې په یو لوی سړي باندې ولې نه راته چې په دې یتیم باندې راته نبی علیہ السلام بارک وی چې یتیم او عبد المطلب دا د عبد المطلب د خاندان یو یتیم لګته او د اوس کوم نو موږ ته مسلې کوي دا خدای پاک د پاره نور سوکنو چې لوی سړی باندې په مکه کې او په مدینه کې را لګلې په داسې په غریب باندې کې را لګو چې پس مرګي شوی دی پلار مخ کې مړ دی دناو
په د باندې لرا لګو نو دا د هر وخت په اعتراض خپل سپکولې نو اولای من الله علیهم من بیننا ایدا خلق ایدا پرست من الله علیهم من بیننا احسان کړ الله په دی باندې زمونږ ترمیان ځا یعنی ہمارے ہوتے ہوئے زمانگ با موجودگائی کی علیہ اللہ بعالم بالشاکرین آئین دے اللہ تعالیٰ پویا پا قدردانو باندے علیہ اللہ بعالم بالشاکرین آئین دے اللہ پویا پا قدردانو مطلب دارے چا سرا دے علم و دے توحید قدر وی ادا اللہ دے نم قدرین و اغتا اللہ تعالیٰ دا نصیب کی خواہ چا سره د الله د دین قدر نوي د الله د توحید قدر نوي د الله د کتاب قدر نوي د الله نه خو سیوا نه ده انلزمکموها وانتم لها کارهون الله وی ښا چیمګم کم در پوره او چې تاسو له لکبات ګڼون کې زی در پوری چیمګم سم کوم څه چې تاسو د نی خو خو زی در پسې در تپما زمانه خو خپل کتاب سیوا نه ده الیس الله بعالم بالشاکرین آئینہ دے اللہ پویا پا قدردانو باندی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا داوس دائی تو ہوئی چستا سراد دے مشن ملگری دیو دا تکلیفات برداشت کی نداغی قدروں کا مخیوی دبل پا وینای نا قدری مکوا اوس وی قدر یو کا داغی احترام عزت احترام آغیو کا اللہ تسلی ولوم ورکا تسلی ولو ورکا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا پاو کی چراشی تا تا کسان یؤمنون بآیاتنا چغی منی آیاتون زما یقین کئی پا آیاتون زما باندی یعنی اغی زما پا آیاتون باندی یقین کئی دا قرآن کریم طالبان دی او دا قرآن کریم دا زلن منی یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم و توایا سلامتی آدی وی پتاسو ظاہر خدا دا مسئلہ دا چی او سڑے راشی مجلس ترادن نشی نو سلام باغا کئی مجلس ترادن نشی نو سلام باغا کئی او دلتا نبی علیہ السلام توی چی کمرال لو نو تو تا سلام ہوگا اگه اسمنگ ناسیو فارغ ناسیو یو سڑے رادن نشو نو سلام باغا کئی او منگ تا اللہ ہوئی چی تاسو تا سلامو کئی نو نبی علیہ السلام خناستو بجماعت کی وی چی اذا جاک اللذین چی کلتا خوا تراشی نو سلامت ہوگا دلی سا مطلب شو یو مطلب استازان دا ذکر گئی چی دا سلام گرنی معنی دی ہر سلام چی دی آغا سلام التحیه نوی دا آغا سلام دی چی منگ یو بل سر ملاقاتو نکو اغی تا سلام التحیه ہوئی اغی خپلی مسئلی دی لکا سور با پا پیاده بانی سلام چی او روان چی دینا پا ناس بانی سلام چی مسئلی دی چی کم سڑے راغ مجلس تا غب سلام کی دارنگی دا دی غاڑی سڑے روان دی دا غاڑی یو را روان دی چی کم یو مخ کی شیخه دا خو که کمی غاڑی تا یو طرف تا لگ دی و بل طرف تا دیر دی نو آغا لگ با پڑیر و سلام چی مسئلی دی دا آغا سلام نده ہوئی دا آغا سلام نده دل تا سلام پا مانا دا خیرالی بانے دے سلام علیکم دیتا سلام الترحیب ہوئی سلام دا خیرالی سلام الترحیب چه کله یو سړی راشي نو تو داغه کار خدا ری چې هغه السلام علیکم وي خو چې راغی السلام علیکم او تا علیکم سلام خو پتا واجب دی وعلیکم سلام وي نو اوس په څنګه چلی دینه پس بیا راغی سلام علیکم نو په لکه وو ته غونډان کې غونډان به استاج 10 شي راغی داس نا وی فقل سلام علیکم ورته پاسا
یا پاسېدل ضروری نه ده خدا موږ د پښتو خبره کوو فقل سلام علیکم خو ورله تسلی ورکه او ورته ووایه پراخه ځای ته رالی هېڅ پروا مه کوئ هر څه ډېر چې هغه میلمه په خپلو راتلو خوشحاله شي دا نه چې راشي او اسلام علیکم هغه میلمه وایي چې خدای زه څه شي له راتلم داسې بوټ تندي نیولي دي 12 بجې وکړې لکه چې دی کم سل وجلي یو ځتې پاتې په خپلو راتلو باندې ستوماني الله وایي چې د قرآن طالب راغی د قرآن مجلس لراغی او قرآن لراغی نو تو ته خزړه پراخه کا او ته ووایې چې سلام علیکم په خیر علی جی آیا نو خوش آمدید دا ورته وایه د خپلې ژبې خیرعلی ورته ووایه د عربی ژبې خیرعلی مرحبا وه اهلا وسهلا مرحبا دا د عربی د ژبې چې کوم خیرعلی وه ستا پښتو خیرعلی ده د سلام ځای والا مور کوه او د سلام نه پسې وایه که نه ته چا د پښتو خیرعلی نه خو نه منع کړی ښه چارې وایه ستړي مه شي وایه خو د سلام ځای والا مور کوه چې واسنګ میلاو شي السلام علیکم وعلیکم السلام ورپسې یو بل ته ونښله جوړ ستړی مه شي او په خیر رالی او خوار مه شي او جوړ جسدې په خولې راځي وایه بیا خو د سلام ځای والا مور کوه السلام علیکم وعلیکم السلام به په خپل ځای نو فقل سلام علیکم ورته ووایه په خیر راغلی حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو صحابه کرامو ته چې تاسو ته خلک راځي د علم طلب کولو لا مدینه کې تاسو مدینه د علم مرکز دی نو خلک به راځي چې به علم لټي چې کله راشي او علم لټي نو تاسو زمانہ د هغې په باره کې د ښېګړې خبره قبوله کوي د ښېګړې وصیت قبول کوي چې دا درته زما وصیت دی چې د هغې طالبانو سره به تاسو احسان کوئ ښېګړه به کوئ بیا به چې طالب راغی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ به وایي مرحبا بوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د نبی علیہ السلام وصیت په خیر راغلی دا غ سلام وکنه سلام علیکم چې راغی تو ته خیر علی وایا او مرحبا وته وایا دویم مطلب سلام علیکم په لغوی معنی باندې آغا سلام د ملاقات والا سلام نه مراد بلکې دلته مراد د سلام نه لغوی مراد دی دی طالبانو له چرال اولنی ټکی دی تر تسلی الفاظ وایا مبارکی ولا ورکا ماشاء الله سبحان الله اوس دی وخت به ته چرته ګرځېدې څه به دې کولو الله رب العزت د لوی ګند نه بچ کړي بهر فتنې دي ګندونه دي ګناهونه دي تار څه پرېښودل د الله دین ته کېناستې سلام علیکم طالب جانه مبارک شه بس د فتنو او د مصیبتونو نه څه شوې بچ شو ته دا خبرې ورته کوه فقل سلام علیکم دا د طلباو د دین مقام دی د دین د طالبانو دا مقام دی چې د دین طلبای کرامي نو هغې سره چې کمدنو داسې سلوک کوه دا نه چې زړه پې تنګ کې فقل سلام علیکم تسلی ولا ورکوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې جمعات سره سفرو او پاغي کې به طلبای کرام دی رکیدلو هغې ته به اصحاب الصفه وي اصحاب الصفه به ورته وي کله به 50 شو کله به 10 شو وخت تېرېدو سره به زیاتېدل کمېدل کله او یا دا به وولته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې خیر خیرات کو او ملګرو ته به هم څه د خیر خیرات ویلو نو وی دی لی راوړئ دی لی چې کمدنو راوړئ نبی علیہ السلام چې کله د خپل نوسی عقیقه وکړه او سر ولا کټا کو او ویختي ول سپینو سره وتللو نبی علیہ السلام می دا وی د اصحاب الصفه ولایوسی طالبانو لوړي دا وی طالبانو لایوسی نو نبی علیہ السلام خپل ملګرو ته وی د نبی علیہ السلام رورو ترزیه جعفر هغه ته طالبانو ام المساکین وی دا زمونږه مور ده طالبانو به خپل مور وی طالبانو به چې ډوډۍ موډۍ اشاره نه لا سبنو
بس په جعفر به ورتلو موږ له شابه ډوډۍ فکر کوه موږ ستا ضرور طالبان یو شابه موږ له ډوډۍ فکر کوه جعفر به کله ځان سره بوتلل چې کور به سو ته راځي نو ما په نور چا اوس نشته چې سیده خوري کله به ولا چې کم دنو د ګبین ګوډه راويست وی ها وی سټي نور د قشه د کور کې نور سو سټي نو هغه به الټا کو او به سټو وی بس د قور نور څه نشته تاسو دعا کوئ دعا کوم خیر خیریت ته خبره خطا هغه ته ام المساکین وی دا چې کم دنو د پخوانه د دې وجنه حضرت تانوی رحم الله تعالی لیکلی دي چې په یو علاقه کې مدرسه وی او هغه ته طلبه راځي او طلبه کرام په کې سبق وي نو دا هغه کلی خلکو باندې دا هغه علاقې په خلکو باندې د هغه طلباو دا هغه خرچه ده کچته یو طالب العلم او عالم د خرچې د وجنه د علم نه پاتې شو د علم نه پاتې شو نو دا ټول خلک پنیول کېږي پاغي باندې چې تاسو له دې یو کس غم پټوله کا سبا نه شو کوله ټوله کا سبا نه شو کوله په خوا پښتنو علاقو کې ودی جمعهتونو کې کستاسو خیالو یو استاد به ور سره به طالبانو د دې مدرسو د سیام شکل نو خدغه بس مدرسې وي یو کلی کې به یو حافظو یا به عالمو هغه سره به کمندونو یا شل یا لسو هغه طالبانو کاغه استاد به کابل یو هغه سره به کمندونو د افغانیان طالبانو کاغه به کمندونو با جوړیو هغه سره به د با جوړ طالبانو کاوه دروجیو هغه سره به د دیر طالبانو یا وسره به د کلی الکانو څوک د علاقو هغه و سره سبق وي په دې علاقو کې دغه شانتیو زمونږ په کلی کې چې کمندونو ځا صبح زنو مشرانو بیات شي شوی باباجی سے مشهورو هغه چې کمندونو په جمعات کې او طالبان مو سره سبقونه ویلو داسې دلته چې کمندونو مشهور استاد اشرف خان استاد تیر شوی دی هغه سره به چې کمندونو په خوا سو طالبانو او سبق په وتوي داسې په پارکلی کې وو خداغي دغه پښتنو په ځان په خپل خوا چې موږ بر د طالبانو ډوډۍ به موږ ورکو هغه ته به دی وظیفه ویله وظیفه به وته ویله وظیفه مطلب دا چې دا مقرر شوی خوراک ته موږ په ځان خېده او دا به موږ ورکو دا پښتنو په ځان باندې په خپل خو په ځان باندې په خپل خو وخت لري دو سره جمعهتونو طلبه او خلکو چې کمندنو رجحانم لک دین طرف ته ډیر شو طلبه په مدرسو کې په جمعهتونو کې نه زائدل ډیر شو د خیره سره نو هغه مدرسې چې کمندونو جوړې کړي مدرسې جوړې کړي او هغه کې طلبه جدا چې کمندونو پاتې کیږي هغه سبقونو سیستمي سبقونه چې کمندونو مکمل طریقې سره ویل کیږي د هغه طالبانو خیال ساتل په حدیثو کې دار دقه اصحاب الصفون نقل له چې نبی رسول الله د جمعات سره خوا کې ځای جوړ کړو او هغه کې چې کمونو طالبان پاتې کول نو دغه شانته اوسم چې کمونو طالبان پاتې کیږي التهم جمعات سره خوا کې ځای دغه شانته مدرسو سره جمعاتي او مدرسې وي او هغه کې چې کمونو هغه خپل سبقونه وي نو دا غي احترام پکاري فقل سلام علیکم و تو السلام بچوي تاسو آی وخپشي پریشان وي چې زمونږ نو وخت ځای شوه دي او مونږ چې کمونو دغه شانته پاتې شویو وکتب ربکم علی نفسه الرحمه مقرر کړی در افستاسو په ځان باندې مهرباني په اول ځل دا بخکم تیر شو مطلب الله مهربان دی الله رب العزت په علم نصیب کی او الله ولی په قران کریم باندې پوهه کی پریشان کیږي ما کتب ربکم علی نفسه الرحمه مقرر کړی در افستاسو په ځان خپل باندې مهرباني په اول ځل هغه وای چې زمونږ نه غلطۍ شوې دي ګناهونه شوې دي نو توله تسلی ورکا انه من عمل منکم سوءا بجهاله یقینا سو کو چمل یو کستا سنبت پنا پویا باندې بجهاله څه مطلب دی چې پته وته نو چې دا ګناه دی نو دا څه بنن سبا سوکی چې هغه ته دا پته نه چې دا کار ګناه دی او دا ثواب تقریبا هر چا ته پته را چې ګناه کم دی او ثواب کم دی بجهالتن څه مطلب دی چې بد عملو کی پنا پویا باندې پنا پویا نه مطلب دار چې د آخرت د انجام نه خبره ده یو ګناه باندې چې سړی لاس ورچی نو کده ته د دې ګناه حقیقت معلوم نه د بوت لاس نه وچولې چې دا د پویدل په دی باندې چې یو خو زما مولا په دې ناراضه کیږي زما مولا الله ازمانه په دې ناراضه کیږي او دویم چې دی نو زو په دې باندې سوزم په قیامت کې
په دوزخ کې په اور کې به توغړېږم نو دلته ډبای تیلی ته ځان ټینګول شي دلته ډبای د ماچس تیلی ته ځان نشي ټینګولې آلته به چې کوم نو د دوزخ ورته ځان څنګه ټینګي خدا دې د نتیجې نه خبره ده بجهالت د ګناه د بدرنګۍ نه خبر نه دی کده د ګناه د بدرنګۍ نه خبر وي نو د بداسې نه وکړي چې محبوب په خپکیږي الله تعالی ناراضه کیږي او ور سره د دوزخ د تلو مستحق کېږي منولې کوم بجهالت دا مطلب زکه اکراموي کل من عصى الله فهو جاهل سوکم چې د الله نافرمانی کوي نو هغه جاهل دی یعنی مطلب دا دی چې هغه د حقیقت د ګنا نه خبره دی چې دا ګنا څومره دا زما او د الله تعالی په منځ کې چې کوم وصل له نو دا غي سم قاتل له دا غي د پاره ډیر تیز زهر دی ما او الله دی یو بل نه جدا کوي ګنا دومره ناکاره شی دی نو چې بنده د الله نه لري کوي هر نیکی دا سړی الله ته نږدې کوي سړی الله ته نږدې کوي او هر یو ګناه چې دی نو بنده د الله نه لري کوي بنده د الله تعالی نه لري کوي بجهالت نزکوي ما نعمل منکم سوءا بجهالت چا چمل کو استا سنابت پنا پویای ثم تاب من بعده بیا توبه ویستل پس د دینا توبه چې کم دنو هغه پیمانتیا ته وي یعنی به خپل کړو باندې پیمانه شو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ان ندم هو التوبه توبه رجوع ته وي توبه پیمانتیا ته وي رجوع مطلب دا دی چې دا خپل ګناه نه بس کړو او بس کول دوه قسمه یو سړی ته موقع نه ملاويږي او بل دا چې سړی په کار پیمانه نو دا نه چې موقع وته نه ملاويږي که یو سړی د ګناه نه بس کړی دی خور دی وجنه بس کړی دی چې د موقع نه ملاويږي نو په دې باندې ګناه معاف کیږي نه خو که یو سړی د دی وجنه د ګناه نه بس کړل چې دا مې سغول خړلې دي ناروا مې وکړ زما مولا زمانه خپه دی نو بس دغه توبه ده ان ندم هو التوبه بچ د سړی نه یو سړی په خپل ګناه پیمانه شو چې ما چې ستومانه شو چې ما غلطي کړې ده دا خو نو دا یو په توبه کې یو شرط دی چې باندېدل د سړی نه په پیمانتیا باندې یو سړی د ګناه نه باندېږي نه او توبه کوي دا چې کمونو په توبه پورې خندا ده فلم تناستی وو توبه دی لګاهی ته وګوره کنه توبه را شوه دی لګاهی ته وګوره پاسی ته نه دا توبه کوي دا په توبه پورې خندا ده بلکې فضیل ابن عیاض وی التوبه بلا اقلاع توبه الكذابین دا دروغجنو توبه ده او ابن عباس نے وځي کې نقل لی چې التائب من الذنب بلا اقلاع كالمستهزئ بربه چې کم یو سړی توبه وباسي او بنديږي نه د ګنا نه د په الله پورې خندنه کوي دا په الله پورې خندنه دي چې توبه وباسي د ګنا نه ولا سوینځي دا نه چې کوم دنو چې ګناهم کوي او توبه وباسي دا د علاقه خبره دا د علاقه شی نو توبه چې کوم دنو دا یو ضروری خبره ده چې بند بشي پیمانه بشي چې زه بیا نه کوم او ور سره درې بل واصلها او درس کی خپل عمل درس کی یعنی را روان وخت کې دا اراده وي چې زه بالکل دا عمل بیا د پاره په دا ګنانو کوم نیکی وکوم دا وزن کوم انسان نه کبیات نو شبیاره توبه وباسي بیات نو شبیاره توبه وباسي خو سټیم چې د ګناه کوي کنه سټیم چې د توبه کوي کنه توبه په هغه ټیم کې برده دا اراده نه وي چې زه دا کار بیا کوم په هغه ټیم کې بیا دا اراده نه وي په هغه ټیم کې به وي چې بالکل به نه کوم او الله نو سوال کوي چې الله مار دې نه بیا بچ کا زه کمزور یم الله مار دې نه بیا بچ کا الله نه سوال کوي دا چې الله ما بچ کا زه بیا نه کوم ما بچ کا زه بیا نه کوم په ځان مې اعتماد نه کوي خو اعظم به دی چې زه بیا دا ګناه نه کوم بیا تنو شو بیا ری توبه وباسي بیا تنو شو بیا ری توبه وباسي سحر تو بکست شب توبه کر دو سحرگاه شکست شب توبه کر دو
سحرگاه شکست اگر او توبه ماند بمانند درستو که پیمان ما به صباست استوستو. شیخ سعدی ہوئی آل درویش کوتا دست آغا فقیر لنڈلا سے چه شب توبه کرد و سحرگاه شکست د شپې توبه وباسله سحر میں ما تکړه نو یا گرو توبه بخشد بمانند درستو که پیمان ما بے صوبہ است سستو. که اللہ میں بچ کی دو گنانا نو ٹکتا گینی نو زما وعدی دروغ دی زما وعدی دروغ دی. مطلب داره چې پزان به اعتماد نه کوي اعتماد به پچا باندې وي په الله تعالی باندې به وي. نو ثم تاب من بعده واصلح دانا چې توبه وباسي بن شوم توبه وباسي او بس توبه د خلکا ترغی پوری چې نه ملاويږي او چې ملاو شنو بیا په ورزما نو دا توبه نه دا توبه نه توبه برلب صبح برکب دل پر ذوق گناہ معصیت را خنده میں آیت ز استغفار ما پخلی توبه پلاسو کی تسبیح او زړه د جوش د ګنا نه لبریز زړه چې دی نو دا د جوش د ګنا نه لبریز داسې توبه داسې خو دا معصیت چې کوم نو ګنا چې دی ازمون په دې توبه پورې خان دی دا توبه به دې ته وینو توبه وې دې ته وینو. ثم تاب من بعد ذلك من بعده واصلح بیا توبه او اصلاح پس د دین او سم کامل فانه غفور الرحیم نو یقینا الله دې بخون کې او مهربانا فانه غفور الرحیم اغه الله دې بخون کې او مهربانا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين دا دویم امتحان دا یو امتحان دی ورکو ملګرو له تسلی ورکړه چې خپه کیږي ما الله د گمراهونو بچ کې دی دا خندنه چې دینو دا پرې دوا ملګرو له تسلی ورکړه نو اوس دویم امتحان راغی اوس پستا علم پورې خندا کوي او ستا په میشن پورې بخندا کوي دا یو مسله ولا ورځي نو مسله بدای یوانو چرته د مور او پلار حقونه بیان نکړو چرته چې کمندنو د خزه او د خاون حقونه بیان نکړو چرته د ماشومان حقونه بیان نکړو خو چې خېجینو زیارتونه دي چې خېجینو زیارتونه دي چې خېجینو سیاست ته او کو جمهوریت ګناه دي او آرام دي چې خېجینو دا وي چې خېجین دا څه خبره ده چرته سم خبره نشته دي چې خېجینو د خويندو حقونه ورکي چې خېجینو چې کوم دا ورکي دا د کولو خبره دي وسو چې ته خلک د مور او پلار حقونه وي د خزي حقونه وي دا اکثر چې دا سه اعتراض سو کوي کنه دا اکثر چې کومو زامنو باندې کمزوري اغه په چې کومو زوروري او بل طرف ته چې بيبي محترم باندې هم کمزوري دوی وي د مور او پلار حقونه بیان کوي چې زامن نه لچ تقدر شروع کی او د خزي او د خاون حقونه بیان کوي چې زما خزه زما قدر وکي د اکثر چې کومو په خزه به غیرت ای لکه نو دا قران وی وکذالک نفصل الآیات منګه دا مسله د توحید په تفصیل باندې بیانو جدا جدا بیانو چې حق شي او باطل شي چې پورا پته ولګي چې حق پرست سوکته باطل پرست سوکته حق کم دی باطل کم دی چې د مسلې د توحید او د باطل د شرک د دې بیا یو بل سره چرته جوړه خره نشي بالکل چې کم نه جدا کو د یو بل نه حق او باطل د یو بل نه جدا کو حق پرست او باطل پرست د یو بل نه جدا کو ګورو چې کم یو تن هغه چې کم دنو په مسله د توحید خوشحاليږي کم د الله په نوم غستو خوشحاليږي او کم د الله په نوم غستو باندې ناراضه کیږي. وکذالک نفصل الآیات او دکرنګ بیانو مونږه دلیلونه د وحدانیت جدا جدا بیانو مونږه دلیلونه د یووالد الله چې د یقینو کی اول تستبین سبیل المجرمین او د دې لپاره چې ښکار شي لار او دین د مجرمانو چې واضحه مسله بیان شي نو پته ولګي چې واضحه نی بیان شي نو پته نه لګي چې پاک ویل شي صفا ویل شي نو پته لګي چې بچا په تندي کې ګرونجي راځي چا باندې دا توحید بد لګي پچا د لا اله الا الله مسله بد لګي دا کسان ملخکار شي. وکذالک نفصل الآیات او دکرنګ
جدا جدا بیانو منگا دلیلنا د وحدانیت ولتستبین سبیل المجرمین او د دې لپاره چې کار شیلار د مجرمانو او دین د بی ایمانو واخر دعوانا یا رب لك الحمد كما انت اهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفرة اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله تعالى عليه وسلم.